دا کوم ځای ده؟ دا کوم ټپول په موږ دلته وخت تېر کړی خپله کوټه یادګارونه ورته موږ دا تشناب یو نفر به دلته اوسېدو دا څلور شپېته تشنابونه دي ښه لس لوستي یو طرف ما حساب کړي 11 لوستي بل طرف دغه دی کموډ هم پکې دی یو بندي به دلته پروت دا که ما 8 میاشتې تېرې کړي په یوه کوټه کې هغوی چې و ملک خان چې په یوه کوټه کې 18 میاشتې تېرې کړي نورو بندیانو بیا 10 ورځې چې ډېرې تر ولې تحقیق دپاره یا به هغو ورځې وې 40 چې ډېر به 40 کېدلې نور ډېر کم لاندې نه نشي ورتلی که هغه لاندې کړکۍ وینئ هغه به خالي درته خلاص کړی دهلیز مخه به درېدله منځ کې دا ګوره دا دیوال او پورې کوټې والا سره غږ نه شو کولی دهلیز سره څه کله ورو ورو خبرې کوله بل بندي غږ نه کېده دلته بس کر کله زما ووله پاس شیشې په سر بین قدم اخیستل کلکه شیشه وه دغه ځای کې کمره لګېدلې وه دا کې نن تاسو را یو قرآن شریف پرېښو هغه ځای کې موږ پېټۍ ایښي وه د کموډ نه دغه څنګ ته په باندې به راته کېښی دلته مو اودس هم کوو دغه د هغو لاندې کموډ چې دغه لاندې دغه ځای کې لمونځ کوو موږ په لاین کې ورته قبله اوس کموډ ته څخه شو هغه ځای کې شته دا په ټولو کې تنګ ځای دغه دی دلته به بندیان ته جزا لپاره به دلته راوستل او په اول وخت کې جزایي بلاک دا و وروسته بیا دا تحقیقات ورسره دا خو ډېر زیات دی په دې کې به ټولو کې به بندیان وو نه دا خو ډېر زیات دي دلته د زینا به وي لاره ورکوز دې کې بندیان وو د ټولو کې به بندیان وو هو ټولو کې بندیان جزایي هغه ستره زلزله چې وشوه زه دلته په سجده ماسپښین لمانځه باندې سجده وم دلته زه په دا لاین کوم هلته به هغه قبله هم کې مور خوا